د قاضي فیض عیسی یو بل فیصله هم غلطه ثابته شوې ده چې ډیرو صحافیانو ورپسې ډېرې سپینې خبرې کړي دي، خو بل طرف ته علي محمد خان چې کوم د موروثي سیاست حوالې سره بیان جاری کړی نو د هغې صفایي چې کومه ده علي محمد خان کړې ده. علي محمد خان تاسو له یاد شي چې بله ورځ تقریبا 300 ورځې مخکې د عمران خان خور علي ما خان په کې پی کې کې څه اکټیویټیز کړي چې هغې نه پس بیا د علي محمد خان یو ټویټ راغو چې په پی ټي آی کې د موروثي سیاست هیڅ ځای نشته. د موروثي سیاست هغې له ویل کېږي چې پیله پلار وي، پلار نه پس زوی شي، زوی نه پس نوسې شي، لکه ټول خاندان سیاست له یو پارټۍ له راوباسي. پلار زوی سپورټ کوي، پلار زوی له سیټ پرېږدي، زوی بیا وسیله مطلب یو سلسله روانه. نو په پی ټي آی کې موروثي سیاست نشته. نو عوامو په علي محمد خان باندې تنقید وکړو چې دا ته علي ما خان یادې چې عمران خان خو موروثي سیاست نه منلو، د عمران خان خور ولې سیاست له راووته. نو په هغې باندې علي محمد خان ته عوامو ډېر قراره جوابونه ورکړل. عوامو ورله وویل چې ګوره خو د خپل رور دپاره راوتلې ده، دې نه مخکې بشرا بیبي هم راوتلې وه، هغه هم د خپل خاوند دپاره راوتلې وه. او چې کله دی جلسو ته راوځي، جلسونو ته راوځي، سختو ته راوځي، نو هغه موروثي سیاست نه وي، خو که جلسې له راووته نو دا موروثي سیاست شو. نو اوس دې حوالې سره علي محمد خان چې کوم دی بیان جاري کړی دی، علي محمد خان وایي چې دا په سوشل میډیا غلط طریقې سره د ما دا بیان چې کوم دی پیش شوی دی. زه خو د عمران خان د خور نه خبر هم نه وم چې هغې په کې پی کې اکټیویټیز کړي یا کې پی کې ته راغلې ده. دا خبره خو ما په 11 ورځې مخکې کړې وه او په پی ټي آی پارټۍ کې چې کوم حالات ټیک نه دي، یعنی مطلب زموږ خپلو کې دا لیډرشپ حالات ټیک نه د هغې حوالې سره دا خبره ما کړې وه. دا خو ما د عمران خان خور علي ما خان حوالې سره نه ده کړې. او دا خبره یاد ولرئ چې د عوامو زیات اعتماد، زیات بروسه چې کوم ده د عمران خان نه پس د عمران خان په خور ده. په یو لیډر باندې دومره بروسه نه کوي چې څومره د عمران خان په خور باندې کوي. خیر اوس په خبرو کو د قاضي فیض عیسی حوالې سره چې قاضي فیض عیسی یو فیصله چې کومه ده غري ورشوې ده. یو بله هم قاضي فیض عیسی په اسلام آباد کې یو ریسټورنټ و چې مونال نوم یې و، هغه داسې په غر باندې و، نو هغه ډېر ښکلي ځای کې و. نو هغه ریسټورنټ حوالې سره قاضي فیض عیسی فیصله کړې وه چې دا ریسټورنټ یې وران کړل شي، ځکه دا ماحول خرابوي، مطلب زموږ چې کوم انوایرمنټ دی هغه خرابوي، مرغو ته یا زموږ هوا ته چې کوم دی د دې د لاسه هغه ډسټرب کېږي، نو دا ریسټورنټ ته راوغورځولی شي. هغه ټایم کې مالکانو ډېر اپیلونه وکړل چې دا خو موږ سی ډي اې نه په لیز اخیستلی دی، کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د اسلام آباد چې کوم اتارټي ده هغې نه خو دا موږ په لیز اخیستلی، دا خو مطلب یو لیګل دی. مالکانو ډېر اپیلونه وکړل، خو هغه اپیلونه چې کوم دی قاضي فیض عیسی مسترد کړي او هغه ریسټورنټ مونال والا ریسټورنټ یې راغورځولی و. نو اوس عیني عدالت د قاضي فیض عیسی دغه فیصله ریورس کړې ده. او دې نه مخکې په کراچي نسله ټاور فیصله هم شوې وه چې هغه فیصله هم عیني عدالت مسترد کا. یعنې اوس دا مونال ریسټورنټ چې راغورځېدلی شوی دی او د قاضي فیض عیسی دا فیصله ریورس شوه، نو اوس دا مونال ریسټورنټ په مالکانو له څوک جوړوي؟ دا به قاضي فیض عیسی ولا جوړوي که څوک پرې ورته جوړوي؟ یعنې دې څه تاوان خو به هرجانه خو به خامخا ورکوي که نه. نو اوس د قاضي فیض عیسی حوالې سره حافظ طاهر اشرفي ویلي دي چې ما مخکې هم ویلي چې دا جج نه بلکې دا یو منفي سوچ والا انسان دی. لکه قاضي فیض عیسی د پاکستان چیف جسټس پاتې شوی دی، د چیف جسټس حوالې سره څوک وایي چې دا جج نه دی بلکې دا یو منفي سوچ والا انسان دی، نو دا څومره د انسلټ خبره ده. د حوالې سره حامد میر هم ویلي چې قاضي فیض عیسی باندې چې کله ریفرنس جوړ شوی و نو موږ د ده دپاره عمران خان حکومت سره جنګېدو، جنرال باجوا سره موږ د ده دپاره جنګېدو. خو افسوس چې قاضي فیض عیسی داسې فیصلې وکړي چې د دې فیصلو په وجه باندې به تاریخ هیڅ کله هم قاضي فیض عیسی معاف نه کړي. نو ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده؟ خپله قیمتي رایې په کمنټ کې موږ سره ضرور پیش